محترم و عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو د رمضان مبارک دا میاشت ډېر د برکتونو او رحمتونو او د مغفرت میاشت ده. په دې کې لکه څنګه چې مسلمانان د ورځې په ورځې نیولو سره ډېر اجرونه او ثوابونه حاصلوي، نه هم دغه شان دي د دې میاشتې په شپو کې هم یو بهترین عبادت د مسلمانانو دپاره مقرر شوی دی. دې ته تراویح وایي. په دې سره انسان د الله تعالی د رحمتونو مستحق ګرځي. تراویح د ترویه جمع ده، د راحت نه ماخوذ ده، چونکې په دې میاشته کې هم د 4 رکعاتو ادا کولو نه وروسته راحت دپاره یو څه وقفه کولی شي، نو ځکه دې ته تراویح وایي. بل دا چې لمونځ په خپله هم د مؤمنانو دپاره په آخرت کې د راحت ذریعه ده، د دې وجې هم دې د تراویح وایي. او په اصطلاح کې د تراویح تعریف دا دی: د رمضان مبارک په شپو کې په لسو سلامونو سره 20 رکعاته لمونځ ادا کول دي. 20 رکعاته د تراویح سنت مؤکده دي، ځکه په خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته 3 شپې تراویح په جمع باندې ورکړي دي. نو 20 رکعاته سنت تراویح سنت مؤکده سولې، او هر ځای به زه د حوالې سره ذکر کوم. قال حسبكي التراويح سنة مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين للرجال والنساء إجماعا وهي 20 ركعة. دغه رقم ویلی دی. وقال ابن عابدين قوله وهي 20 ركعة وقول الجمهور عليه عمل الناس شرقا وغربا. رد المختار على الدر المختار جلد یم او صفحه 45 او بحث د صلات تراویح دی. نو 20 رکعاته د تراویح نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 ورځې صحابه کرام ته په جماعت سره کړي دي، خو بیا برته د فرض کېدو د بیرې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرېښولې چې دا شنه چې په امت باندې فرض شي بیا به ورته ډېرې ګرانې وي، خو ځکه یې د عذر د وجې د جمع لمونځ پرېښودی، بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو تراویح انفرادن شکل باندې، یعنی ځان ته کولې، جلا جلا به ادا کولې. بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې د څه فتنو د پیدا کېدو د وجو د هغه د ختمېدلو په وجه سره د تراویح ته طرف ته لمبر میلاو نه شولو، نو په دغه ټیم کې هم هر چا ځان له کولې جلا جلا تراویح کولې. کله چې د حضرت عمر رضی الله عنه دور خلافت رالی، اسلامي حکومت مضبوطه شولو او د تراویح د فرض کېدو خطر هم ختم شوله، نو حضرت عمر رضی الله عنه حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه ته حکم وکړي چې ته خلکو ته په جمع باندې 20 رکعاته تراویح وکړه او قرآن کریم پکې وایه. حضرت عمر رضی الله عنه د فرمان او موافق ټولو صحابه کرامو د حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه پسې 20 رکعاته تراویح کولې. ټولو صحابه کرام موجود وله، هیچا هم انکار ونه کوي او هیچا اعتراض هم ونه کړي. نو دا 20 رکعاته تراویح د صحابه کرامو سره په اجماع او اتفاق سره مقرر شوي دي. بیا د هغه وخت نه را په دې خوا تر اوسه پورې په دې باندې د امت اجماع را روانه ده. د صحابه کرامو نفس تابعین تبع تابعین او ائمه اربعه، امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمهم الله، ټول د 20 رکعاتو تراویح قایل دي. الحمدلله د حضرت عمر زتو دور خلافت نه تر دې اوسه وخته پورې په حرمین شریفین کې اوس هم 20 رکعاته تراویح کیږي. نو صحابه کرامو د مواظبت اجماع او د ټولو امت مسلمه اجماع په دې دلالت کوي چې 20 رکعاته تراویح د نارینه او زنانو د پاره سنت مؤکده دي. قال حسبكي التراويح سنة مؤكدة لمواظبة خلفاء الراشدين للرجال والنساء إجماعا وهي 20 ركعة. وقال ابن عابدين قوله لمواظبة الخلفاء الراشدين أي أكثرهم، لأن مواظبة عليها وقعت فيه إثناء خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ووافقوا على ذلك عامة الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير وكيف لا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
عليكم بسنتي وسنة خلفاء راشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ كما رواه أبو داود رد المختار على الدور مختار صفحه دویمه او جلد دویم صفحه 440 او د صلات التراویح بحث. قال عبد الله بن محمود موصلي رحمه الله التراويح سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها في بعض الليالي وبين العذر في ترك المواظبة وهو خشية أن تكتب عليها وواظب عليها الخلفاء راشدون وجميع المسلمين من ضمن عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا. قال عليه الصلاة والسلام ما رواه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وري أسد بن عمر أنا أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر فقال التراويح سنة مؤكدة لم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا أن أصل لديه وأحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب فصلىها جماعة والصحابة متوافرون عن منهم عثمان وعلي بن مسعود والعباس وابنه طلحة والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وما رد عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك. الاختيار للتعليل المختار جلد أول صفحة وشبتما باب صلاة التراويح. لما قال علامة ظفر أحمد عثماني رحمه الله فقيام رمضان ب20 ركعة والوتر هو سنة مؤكدة يضلل تاركها ويلام من نقص عنها على السنن جلد أو صفحة دؤيما كيفية القراءة في التراويح. وقال عسبكي ترك سنة لا يجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو عامدا غير مستخف. قال ابن عابدين وتاركها يستوجب إساءة أي تغليل واللوم وفي التلويه ترك سنة مؤكدة قريب من الحرام رد المختار على الدل مختار. صفحة أولى أو صفحة أولى جلد أول أو صفحة سلور أيما باس واجبات الصلاة دغه رقم مراکع الفلا مع حاشیه تحتوی کتاب الصلاة فصل فی التراویح. یعنی دا خبره په دغه کتابونو کې ذکر ده چې دغه 20 رکعاته تراویح سنت مؤکده دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپل صحابه کرامو ته ورکړي دي. لہذا بغیر د عذر شرعي نه 20 رکعاته تراویح پرېښودل او 8 رکعاته تراویح کول سبب د ملامتیا دی او داسې سړی د سنت مؤکده پرېښوونکی دی او څوک چې د 20 رکعاتو تراویح منکر وي نو داسې کس ګمراه دی. ځکه ټولو فقها کرامو دا خبره په تفصیل سره ذکر کړې ده چې د تراویح سنت مؤکده کېدل لکه څرنګه چې د حضرت عمر رضی الله عنه او د صحابه کرامو د مواظبت نه ثابته ده نو هم دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قول هم ثابت دی. لہذا څوک چې د تراویح د مشروعیت او سنتیت نه انکار کوي نو داسې کس بدعتي او ګمراه او مردود شهاده دی. اوس چې څوک د 20 رکعاتو د تراویح منکر وي نو دا د صحابه کرامو د امت مسلمه د اجماع نه منکر دی. د صحابه کرامو د زمانې نه پس د سلف صالحینو زمانه کې هم چا 20 رکعاتو تراویح نه انکار نه دی کړی. د خیر زمانې تیریدونو نه وروسته د شر القرون د زمانې د غیر مقلدینو انکار هیڅ حیثیت په دین کې نه لري ځکه چې هغه 20 رکعاته تراویح نه کوي هغه 8 رکعاته تراویح کوي. دغه دپاره دغه دلیلونه دي او دغه د کتابو حوالی ما ورکړي دي. هغه د پردا باندې نظر واچوي چې دا د څه ټیمو سره شروع دي او د دا ثبوت سته او که نسته.